نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورة آل عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 13 آیت نمبر 121 خلاصه د رکو پس داغینا لفظی ترجمه. مختصر بیان د غزوه بدر دی، تفصیلا بیان د غزوه احد دی چې په 55 آیتونو کې مکمل شوی دی. ذکر د قریشو د لښکر دی او ذکر د مسلمانانو د لښکر دی. د رب العالمین د طرف نه خصوصي مدد، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشری هدایات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوكلت غدوتا سهر وقت اوتلیت اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم من اهلک د کورنۍ خپلنا تبوئ المؤمنین د پارا د تیارولو د مجاهدینو. مؤمنین نا مراد مجاهدین دی. مقاعد په مورچو کې للقتال د پارا د جنگ. والله او الله سمیع خاوریدن کې علیم خپوه دی. په دویمه هجری کې غزوه بدر شوی د مسلمانانو لخر اغا کم هم اسباب وسایل ورسره نو د جنگ تیاری هم نو کړي او بل طرف ته کفری لخر جاغوی سره اسباب او داغي سره وسایلو د هغوی سره قوت او طاقت او مکمل تیاری کړی و چې د هغې غزوه مکمل تفصیل په سورة الانفال کې برازي. او دغه مسلمانانو سره ایمان او اطاعت او همت او استقامت او اخلاص په بنیاد باندې رب العالمین د هغوی مدد وکړه او غلوی لخر ته ذلت ترین شکست ورکړه. نو دې کې تسلی ده مسلمانانو ته چې غزوه احد دپاره ستاسو تعداد کم دی چې هغه 700 دی او ستاسو په مقابل کې چې کوم د قریشو کفري لخر دی د هغې تعداد زیات دی چې 3000 دی، 200 ورسره سونه دی او 200 د زغرو والا کمانډو دی د هغې، 3000 اوښان دی او 500 زنانه دی ورسره چې هغه ورته ګانې بجانې او سندرې وایي چې هغې کې جذبه او غیرت پیدا کوي. او د مسلمانانو لشکر جماعت او ډله هغه مشتمل ده په 200 کسانو باندې. نو څنګه چې غزوه بدر کې رجوع وکړه الله طرف ته د ایمان او اطاعت په بنیاد باندې الله د هغوی مدد کړو. اوس هم تاسو رجوع وکئ الله طرف ته او اطاعت وکئ د امیر، اطاعت وکئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله چې څنګه په غزوه بدر کې مدد کړو په غزوه احد کې به مدد وکړي. اول تعداد د مسلمانانو هغه 1000 د منافقینو د مشر عبد الله بن ابی په سرپرستی کې 300 کسان دا د لارې نه واپس شو او دوه قبیلې چې یو بنو سلمه وه د خزرج قبیلې نه او دویمه بنو حارثه وه د اوس قبیلې نه، هغوی هم کمزوري اختیارات کول وغوښته او الله تعالی د هغوی مدد او نصرت وکړه. اذ همت کله چې قص وکړو طائفتان دو ډلو منکم ستاسونا، مراد د دینه بنو سلمه او بنو حارثه ده، ان تفشلا چاغوی دواړه همت او بیلی ځکه چې یو طرف ته 3000 او بل طرف ته 700 او هغه هم بغیر د اسباب بغیر د وسایلو. خو الله تعالی د هغوی پرډونو باندې کلکواله مضبوطواله راوست، هغوی پاتې شو. والله الله ولیهما دوست د دویو. وعلى الله او خاص په الله باندې فلیتوکل المؤمنون ځان دې وسپاري مؤمنان. ولقد او یقینا نصرکم الله مدد کړی ستاسو الله ببدرین په بدر کې په سم د رمضان د جمعة المبارک په ورځ او په 2 هجری کې دا غزوه وجود تراغلی و رب العالمین مسلمانانو ته فتح او کافرانو ته ذلت ترین شکست ورک. وانتم او حال دا دی چې تاسو اذله وی کمزوري. فاتقوا الله پس ویریږئ د الله نه لعلکم دې دپاره چې تاسو تشکرون شکر ادا کړئ د رب. نو دغه کسانو د مسلمانانو نه د انتقام اخیستو دپاره تیاری وکړه او د ابو سفیان رضی الله عنه چې په ټیم کې اسلام نو قبول کړي د مسلمانانو مرکز مدینه المنوره باندې د حمله کولو د پاره راووتل. اذ تقولوا کله چې ویل تعالی المؤمنین مؤمنانو ته الین یکفیکم ای ندی کافی تاسو لرا ایمدکم دا چې مدد وکړي تاسو ربکم رب تاسو ب3000 من الملائکه پدری زرا د ملائک منزلین را کوزی کړي شوی د اسمان په غزوه بدر کې رب العالمین د مسلمانانو د مدد دپاره 1000 ملائک راولېږل. الله که چرته یو فرشته رالیږلی وی د هغوی د هلاکت دپاره هغه یو فرشته هم کافي و. او د مسلمانانو د اطمینان دپاره تعداد زیات چې څومره د هغې تعداد او د هغې په مقابل کې ورته الله فرشتې راولېږل. بیا چې کله افوا خوره شوه چې کورز بن جابر هغه 3000 کسانو
د لخر سره د مشرکینو د مدد د پاره را روان دي. مسلمانانو کې تشویش راغی. رب العالمین ورسره د مزید کومک او د مزید امداد وعده وکړه چې 3000 ملائک بدر لېږم. بیا نور هم افواه زیاته شوه چې هغه کور د 500 کسانو سره د قریشو مدد ته را روان دي. رب العالمین د 500 فرشتو را لېږلو وعده وفرمایل، خو چې کله هغوی ته شکست میلاو شو هغوی را نغله. نو 1000 فرشتې راغلي وي او د نورو وعده الله کړې وه، لیکن د هغوی ضرورت پیښ نشو. بلا ولنا ان تصبروا کچری تاسو صبر وکئ، ټینګ شوي تاسو، وتتقو او پرهیزګاري وکړه تاسو، بزدلۍ نه ناشکرۍ نه ځان بچ، ویأتوکم او حمله وکړي دوی په تاسو باندې من فورهم سمدستي خپله غصه کې. هذا دغه دی یمددکم ربکم چې مدد به وکړي ستاسو رب ستاسو ب5000 من الملائکه په 500 ملائکو سره مسومین چې نشانداري به وي، پګړي به تړلي وي. وما جعله الله او نه دی ګرځولی دغه امداد رب العالمین الا بشرا لکم مگر زیر ستاسو د پاره ولتطمئن او چې مطمئن شي قلوبکم زړونه ستاسو به پراتلو د دغه فرشتو سره او په دغه وعدې سره. ومن نصر او نه دی مدد الا من عند الله مگر د طرف د الله نه، العزیز چې زور اور دی، الحکیم او حکمت والا دی. او دا د دې دپاره لیقطع چې هلاک کړي طرفا من الذین یو ډله د هغې کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی دی، او یکبتهم او یا ذلیله کړي دوی لره فینقلبو نو واپس شي دوی خائبین ناکامه نا امیدا. لیس لک من الامر نشته دی ستا په دې کار کې شیء څه شی، اختیار یعنی فیصله ستا په لاس کې نه ده. او یتوب علیهم یا خوبه مهرباني وکړي الله په دوی باندې، که خوښه شي الله نو توفیق د ایمان د راوړو به ورکړي. او یعذبهم یا به سزا ورکړي دوی ته، فانهم بس بېشکه دوی ظالمون ظالمان دي. ولله خاص په اختیار د الله کې دي ما هغه څه فی السماوات چې بسمانونو کې دي، وما او هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. یغفر بخشش کوي لمن یشاء چاته چې وغواړي، ویعذب عذاب ورکوي سزا ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي. والله غفور رحیم الله ډیر بخونکی دی مهربان دی.